د 15 شعبان روزه کله ده او د شپې د عبادت څه فضیلت دی او په دغه شپه هغه کومه دعا ده چې نبی علیہ السلام په نفلو کې په سجده کې غوښتله او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ماته واورېده او ما نبی علیہ السلام سره دغه دعا ذکر وکړو. نبی علیہ السلام او فرمایل چې عائشې دا په خپل زدکا نور خلکو ته ورسوه. جبرئیل امین راغې ماته دا دعا او خو د ماته ویل چې دا په سجده کې بار بار وای نو یقینا دا ډیره د کمال دعا وي. او په دغه شپه د الله د طرف نه 3 اعلانات کیږي راځي چې دغه اعلانات هم واورو چې سدي او دغه فضیلتونو نه ځان خبر کو چې چیرې په دغه شپه او ورځ کې موږ دغه فضیلتونو نه محروم پاتې نشو. ګوره جی اول د 15 شعبان روزه ده نو د پاکستان د حساب مطابق چې دلته نکله د شعبان میاش لیدلې شوې ده نو د روان ګل ورځ چې د 15 شعبان راځي د شپې به د عبادت اهتمام کې او د ورځې به روزه نیسي او دا یو روزه ده. د دین مخکې نور نفلی روزي نیولې شیخ حدیث کې چې کم راځي نو د 15 شعبان د یو روزه خي صحیح شولا. نور چې کوم ملکونو کې مسلمانان پاتې کیږي نو دغه زید حساب مطابق د 15 شعبان روزه ونیسي او د شپې د عبادت سو کوي اهتمام وکي. د شپې د عبادت څه فضیلت ته نو حدیث مبارک کې راځي چې تاسو د شپې عبادت وکي او د ورځې روزه ونیسي. کله چې د 15 شعبان په شپه باندې ماخام نور پریوزي کنه نو د نور د پریوتو سره الله جل شانه اخیری اسمان ته د خپل شان لایقه مطابق را کوزيږي او 3 قسمه اعلانات کوي. څوک بخنه غختون کېشته چې موږ ورته بخنه وکړو، څوک روزي غختون کېشته چې موږ ورله رزق ورکو، څوک مصیبت زده شته چې په تکلیفونو بیمارو کې گرفتار یو منګه د اغې نه خلاص کو. ګور الله جل شانه په خپل نن خلق په روزي پسې منډه وخی او وظیفې غواړي زمنګ رزق تنگ دی او قرضونه دی رامانه نو چې بخنه دی الله وکړه نو اخرت ته ټول پټوله وګټو او چې د مصیبتونو نه وساتل او حلال او فراخ روزي درکړه او قرضونه درنه ختم کړو نو دنیا دی ټوله وګټل نو مسلمان ته نور د الله نه سغواړي دنیاي درکړه او اخرت درکړه او دا د الله د طرفه دا اعلانات د ماخام د نور پریوتو نه والا تر د سبا د خطو پورې د رحمت د دریا په چپو کې وي او دا ملغلری رولي او د الله د طرف نه دا سکیږي اعلانات کیږي نو دا ډیره غټه محرومتیا وي چې په دغه شپه موږ د غفلت په خوب ودی او ذکر او اذکارونو کو د عبادت اهتمامونو کو. هغه دعا کوم د چې نبی علیہ السلام په سجده کې غوښتله نو زیدر عربی کې ویم عربی کې د زده شو نو خبي په نفلو کې به په سجده کې بار بار غواړي او عربی کې د زده نشو نو پښتو کې درته معنا کوم د نفلو نه پسې بیا په دعا کې د الله نه غواړه. هغه دا د جی اعوذ بعفوک من عقابک الله زستا په بخشش سره بخنه سره ستا د عذاب نه سغواړم پناه غواړم و اعوذ برضاک من سخطک او ستا پر رضا سره ستا د ناراستیا نه پناه غواړم و اعوذ بک منک او پتا سره دستانه سغواړم پناه غواړم. جل وجهک الله ته بلند او برتری لا احصي ثناء علیک زستا تعریفونه نشم پوره کولای زره دینه عاجزم انت کما اثنیت علی نفسک تا چې د خپل ځان څنګه تعریفونه کړي د دقه لایق الله او زستا تعریفونه نشم پوره کولای نو پښتو کې ویل شي او که په سجدو کې بار بار وینو به په عربی کې زدکا د کمال دعاګانې دی او د کمال فضیلتونه دي نور مسلمانانو ته ورسوي که اغوی په چرته عملو کې نو دا به زمنګ او تاسو د پاره صدقه جاریه وي اغوی له الله پوره ثواب ورکوي او زمنګ به په ثواب کې ایسوي نو چې چرته زمنګ مسلمانان رونه د دې فضیلتونو نه محروم نشي په کورونو کې زنانو ته ورسوي نارینه او نوجوانانو او مشرانو ته ورسوي په مساجدو کې عوامو ته بیان کوي چې دې فضیلتونو نه چرته محروم پاتې نشي. وصلی الله علی النبی الامي الکریم.